أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله تعالى لوی مهربانی او کرمو چې زمونږ او ستاسو سلګي ورځي الله تعالی د خپل کتاب سره تیرې کړې. دا الله تعالی دا خپل کتاب ډیر زیات خوښ دی. حدیث مبارک کې راغلی دی، نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې قرآن کریم الله تعالی ته د ځمکې او د اسمانونو نه او دې کې چې څه دي نو د هغې نه ډېر زیات محبوب دی او خوښ دی. د قرآن کریم خدمت کوونکي د هغې عمل کې راوستونکي هغه به هم د الله تعالی خوښي. الله تعالی دې موږ د هغې نه وګرځوي. د طلباء کرامو او د مدرسې د منتظمینو دارنګې د دې ځای او د دې علاقې جماعت اشاعت التوحید والسنه تنظیم ملګرو د هغې ډېره ډېره شکریه ادا کوو چې موږ له مقرره کړه د الله تعالی د کتاب ویلو. هغې د خدمت پیټې په سر باندې واغستو. طلباء کرامو هر قسمه خدمت هغې کړی دی. الله تعالی دې دا د خپل دین د رفعت او د بلندۍ ذریعه وګرځوي. الله تعالی دې زمونږ د نیتونو د وجې نه د عمل په لا یزال کې قبول او منظور کی. دا الله تعالی دین دو حصے دی، لکه څنګه چې زمونږ او ستاسو کلمه د اسلام هغه دو حصے ده. دین د څه څیزونو د کولو نوم دی او د څه څیزونو د نه کولو نوم دی. یعنی ځینې اعمال داسې دي چې هغه کول پکار دي، دا د دین یوه حصه ده. دویم ځینې اعمال داسې دي چې د هغې نه کول پکار دي، دا د دین دویمه حصه ده.
زمونږ استاسو کلمه کې یو لا دی او بل الا دی، یو لا دی او بل الا دی. ځنې څیزونه لرې کول دي او نه منل دي، او ځنې داسې دي چې هغې پورې زړه تړل دي او هغې له لاس ورکول دي. موږ او تاسو په اسانه ژبه کې یو ته توړ وایو او بل ته جوړ وایو. ځنې څیزونه او ځنې اعمال او ځنې خلق داسې دي چې د هغې نه بیرته کېدل پکار دي. ځنې کارونه، ځنې عملونه، ځنې خبرې او ځنې خلق هغه داسې دي چې هغې سره یو ځای کېدل پکار دي. دا د دین دوه غټې حصې دي. دا انسان د زړه نه شروع کی، عمل کې ښکاره کی، په معاشره کې اوزلی او په ملک کې حاکم کی. د زړه نه شروع واچي، اول د ځان نه شروع واچي، نو د زړه نه هغه د الله رب العزت مخالف، د الله د حکم د پیغمبر د طریقې مخالف، دا د زړه نه لري کی او زړه کې الله تعالی راولي. دا اوله مرحله وی. په خپل زړه باندې چې مهنت وشي نو بیا عمل کې کار آسانی. حدیث مبارک کې راغلی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی: الا ان فی الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. په دې بدن کې یو ټوکړه ده د غوښې او پوټې دی، چې کله هغه سم شي ټول بدن سم شي، چې کله هغه روان شي نو ټول عالم چې دی نو هغه روان شي، ټول بدن هغه روان شي او برباد شي. نبی علیہ السلام فرمایل: الا وهي القلب، خبردار هغه زړه دی، هغه زړه دی چې زړه سم شي نو هر څه سم شي، او چې زړه روان شي نو هر څه روان شي. زړه د بدن پټی دی، چې پټی کې زمیدار کم تو خمو کری نو آغا بیا زرغونه کیږي. ان حنتتن فحنتتن و ان شعیرن فشعیرن. که غنم او کرل نو غنم بی، او که جوار او کرل وربشی او کرلی نو دا بی. کل اناء یترشح بما فیه، دا هر یو لوخی ناغ سساسی چی سپکی وی. که پزړه کې د الله کرلو، د الله تعلق، د الله حکم، د الله مینا هغه د کرلو مهنت ته کړو نو اندامونو لوا هغه راځي، نو عمل کې به هم الله وي. نو دویمه مرحله د عمل لا زړه کې د الله تعلق اوس عمل کې بداخ کار کول غواړي، عمل کې بخکار کول غواړي. که یو سړی دعوه کوي
چې زما زړه کې ایمان دی او زما زړه کې د الله تعلق دی زما زړه کې د الله یاره ده زما زړه کې د الله محبت دی او د اعمال داغي برابر ندي نو دې ته کاغذی کاروایی ویل شي دا کاغذی کاروایی دا صرف د خلی تر حد ده امام بخاری رحمه الله تعالی د حسن بصری رحمه الله قول ذکر کړی دی الایمان شیء وقر فی القلب وصدقه العمل الایمان شیء وقر فی القلب وصدقه العمل ایمان دا سیو سیز دے تعلق الہی دا اللہ رب العزت محبت او یرا دا سیو سیز دے چه دا پزڑ کی درون دے پزڑ کی دا درون دے وصدقه العمل او عمل دا غیر اشتینوالے کی قرآن کریم کی الله تعالی منافقین ته اعلان کړی دی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا د باندو خلق اغی داوی منافقان داوی چې منګه او منلا په خلی وای من او منلا الله تعالی وی نبی علیہ السلام ته چې ته وایا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ورته وایا چې تاسو ایمان چې ستوي نو هغه نشتا اسه ظاهری کا غزی کاروایی دا بل قولوا اسلمنا اسه خلی تر حد دا کاغذی کاروایی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کو یا معاشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه داوا کوي او پسړه کې ایمان نشتا زړه کې د الله تعلق نشته لري دا وتول ویل زکه ظاهری عمل اغه د ایمان نو اغه د الله تعالی د تعلق نو اول د زړه نه شروع کولی زړه الله تعالی له ور کولی زړه کې د الله رب العزت محبت تعلق یرا دا پیدا کولی چې کله زړه کې دا وکړل شو نو خلیلا به الله راضي دا به دلیل وی چې د پسړه کې د الله یارشتا قران کریم کې الله فرمایي انما يخشى الله من عباده العلماء دی آیات کریمه کې علم چې ده معرفت او پیجنګلو د الله د یاره د پاره مدار ګرځول دي چې د الله نه یریږي هغه څوک چې هغه پويږي الله پیجني نو دا پیجنګلو او پویا د سړ سیس دي او یاره پتا په اندامونو باندې لګي د یاره پتا په عمل لګي که یو سړی وای ز عالم یم او یو سړی وای ز الله پیژنم او داغه اندامونه دا الله خلاف استعمالیږي دا الله رب العزت خلاف استعمالیږي داغه سترګي داغه لاسونه او خپې دا الله خلاف استعمالیږي نو دې دروغ وای چې ز الله پیژنم د علم نشته د علم نشته
خشیت موقوف په علمو نو چې خشیت نشتا نو پوښه چې علم نشتا پویا د الله رب العزت د تنه د ملاو دا د کاغذی کاروایی کوي او د علم چې دی نو دا صرف د جبه طرح ده دی دا قال له حال نه دی د معلومات د کړی دي پسترګو ډیر سلیدلې دي په غوګونو ډیر ساوریدلې دي او په ذهن او مزغو کې ډیر سیخي دي خو کار دا چې د ګناه نه نفرت وي او د چې کمدنو نیکو طرف ته رغبت وي نیکو اعمالو ته رغبت وي دا اولنې پارت کې دی او اولنې پونه ده د دې وجنه تبلیغیان رونه کله کله وی د انبیاء مهنت شو وا د خلقو په زړونو باندې او د انبیاء کرامو د مهنت میدان شو نو هغه د خلقو زړونو د خلقو زړونو چې زړه چې کم دنو هغه سم شو او تعلق د الله تعالی سره پیدا شو دا اولنې خبره ده چې د زړه نه غیر وباسا او الله تعالی پکې کېدا دا الله محبت را ولا دویم نمبر کې عمل کې چې کم یو عمل دا الله خلاف ته نو هغه پریږي دا کم یو عمل چې دا الله خوښ ته نو هغه راواخله اگر اواخله دا د اولنۍ خبرې نتیجه شو او چې ستا عمل هغه داسې شو چې تا په عمل کې دا الله رب العزت د دشمنای کارونه پرې خودل عمل کې دا الله د دشمنای کارونه پرې خودل او دا الله د دوستای کارونه دی راواغستل نو دریم په خپل معاشره کې بد ګناه او د ګناګار نه جدا شي د شرک او د مشرک نه به جدا شي لکه من په لوی اللهم انک وایو دعای قنوت کی وایو نخلع وانا اترک من یفجرک نخلع وانا اترک من یفجرک پریکدو من جدا کیگو من دا آغا چانا چستانا فرمانی کئی پا معاشره کی با دا گنانا او دا گناهگار نا نفرتو کی دا غینا با نفرتو کی دا اللہ رب العزت دا خوخ خلق چیوی او دا خوخ اعمال چیوی نو آغی تبا ورنی کی دا دیزه پور استاواسو سالورم آغا دا حاکمانو دی چې د مسلمانانو بادشاہ به هم دا الله د دشمنانو نه بایکاټو کی او دا الله دوستان بزان ته راجوخ کی دا الله دوستان بزان سره راجوخ کی خود درېمه پوری دا ستا ذمہواری ده خپل ذمہواری کې کمې مکوا او د بل د ذمہواری دعوت ورکا دعوت ستا ذمہ ده او کنه کې نو ګناګار هغه دی ګناګار هغه دی ستا دعوت ذمہ داری ده چې دعوت چې کمندونو ورساو قران کریم چې اخره کې اخلاصيږي دا ټول نه چوړې د دعا ولا راوړو لا اله الا الله لا او الا دا ټول دینو دا ټول دینو او دا د ټول دین ترجمانی وا نو لای ذکر کو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون
او الا ذکر کو قل هو الله احد الله الصمد یا ایها الکافرون لا اعبد دا لا اله وا دا الله د دشمن نه زړه نفرت کا عملونه دا غونته مکاو او عملن ته نه جدا شه عمل کی دی جدا شه دا کارونه پریک دا الله خو عملونه دا الله رب العزت د تعلق کارونه اغیل اعلان وکا قل هو الله احد دا چې کمندونو یو قانوني کورونو کې عام طورم زمیدار جوار کری ناول پټه واړی نو پټه وړي دو سره پوسوم شي او کاغي کې سخا بوټي وی ګنده واخوي نو هغه وچ شي نالر کی بیا پکې فصلو کری بیا فصلو کری دارنګي کورونو کې زنانا دیوال لا چونا ور کوي ناول دیوال صفائی کی نو پس دا غینا اغیلا کئی پیشن کئی زنانا گوره سڑے نا زنانا چه کمدنو میک اپ کئی ناغی اول صفائیو کی مخ پا صابونو وینزی نو بیا سرخی پوڈر راوالی کمخی پیشوگانو سٹلوی آغا چه کمدنو سرخی پوڈر راوالی سرخی پوڈر باو شرمئی آغا باو شرمئی اول صفائی کولی پس داغینا پاغی کې سکی خودلی اول د زړه صفایو کا د زړه صفایو کا پس داغینا په کې سکی دا نو صحیح بئی کس خازړه کې سکدی نو کې دې شي وردن نو اتوم نشي او کوردن نشي نو فائدہ به نوي فائدہ به نوي اول زړه صفا کا مولانا رومي ذکر کوي او سړیو نو هغه غنم جمع کولو خمبه کی کوټه نی خمبه انبار کې چې کمندنو غنم جمع کول نو هغه چې بکی ورچي نه پکې پاتې کیږي نه په بل طرف ته چته وزي ورچي وزي ته نه ورچي وزي دغه څه تماشو کو چې سی حساب کتاب دی نو هغه کې د منګکانو سوړي وي پاغه تونای کې کوټای کې خمبه کې انبار کې د سوي منګکانو سوړي وي نو ورنه رومي وای موشتا انبار ما حفره زدست اسفنش انبار ما ویرا شدست موشتا انبار ما حفره زدست اسفنش انبار ما ویرا شدست وای منګک زمنګ جامع ته سوړه کړی دا داغه د وجنا زمنګ جامع خرابيږي زمنګ جامع چې سکو نو خرابيږي نو اول ایجان دفع شر موشکن بعد هزار در جمع گندم جوشکن اول ایجان دفع شر موشکن بعد هزار در جمع گندم جوشکن اول مهربانا اول د سوړي باندې کا د منګکانو پس دا غینه چې کمدنو نور سره جمع کوا نور جمع کوا بل مثال ویل دی یو سړیو تیار کې لیدکې بلو تیار کې څه بلو لیدکې بلو نو چې لیدکې بل کی ناغه مړ تو وای دا تیار ورنا شي دا تیار رڼا کېدلې وی غل ناشته وی دې چې لیدکې بل کی نو هغه لختره اوچته کی نو د لیدکې سکی نه بل دې بل کی ناغل پټ ناست تیار کی ناغر اخلاص کی نو هغه مړ کی
انو دا غرانا ټول شي تیار شي غرانا فائدہ ونکی. مولانا رومي وای زمون مثال دغه دی سار مونږ منځو کو لیدکې سکو بلکو نه پاغي پسې ګناونه او کو نارنا سکو مړک بیا د ماسپخین منځو کو ور پسې ګناو کو نارنا سکو په ګناه حبت عمل راضی کنه راضی دا ځان له مسله ده خو په ګناه باندې نور د عمل ختميږي. دې ته صوفیای کرام حبت جزئی وای دا عمل چې کم فائدہ و ناس شو ختم شو. دې ته هم کله کله حدیث کې ویل دي چې لا تقبلوا نه قبليږي مطلب دای چې داغه عمل څه فائدہ نشته. مولانا رومي وای کدا سی نوی نو وای زمونږه استادو د سلويختو د 50 د 150 کالو غراناګانې سشوي چې موږ دا دومره منځونه کړی دي او زمونږ په زړه کې رڼا نشته. موږ دا دومره تلاوتونه کړی دي رڼا نشته. موږ دا دومره درسونه واورېدل وکړل او زمونږ رڼا نشته. وجه دا ده چې موږ په ګناهونو نه ځان نه بچ کوو نو موږ چې کمندونو رڼاګانې ځان لمړو. نو اول د منګک سوړه باندول غواړي د غیر الله تعلق ختم کا. په غیر الله کې یو خپل خواهشات دي په موږ باندې اکثر ډیر باندې خواهشات غالبي په بعضي بچته د زړه کمزوري چې په هغه باندې بخول مخسوي غالبي چې ته پالک پمینی بعضي بداسي چې په هغه باندې به روپۍ سوي غالبي بعضي بداسي چې په هغه باندې به ډلا پارټي سوي غالبوي بعضي بداسي وي چې په هغه باندې به قومیت خپل پښتو عزیز ولی سوي غالبوي. خدا ټول چې دي دا د خواهش یو نمونه ده. که خپل مخته نو دا د خواهش تابعداري ده. که روپای ده نو د خواهش صدا تابعداري ده. که ډله او پارټي ده د خواهش صدا تابعداري ده. دارنګي کچرته کې قومیت ده ځکه یو سړی ځان څه کول غواړي او چتاول غواړي قبرونه دي لیډران دي اگر باندې غالبي زمونږ طبيعت تلته لګیدل دي کنه منګه س دنیوي مفادات ګورو نو خواهش غالب دي. نو دا زمونږ خواهشات زمونږ هوای نفس دا غیر الله دي چې لکه څنګه سړی بارانی کافر ته وای زستانه جدایم ستان نه منم نو د خپل نفس اماره ته ویل غواړي چې زتا نه منم. نن نوجوانان اکثری نوجوانان په فیسبوکو په فلمونو په ډرامو په ټیک ټاکو په فټوانو پاغي باندې اختدي پاغي کې سدي سیوا د خواهش نه پدنه چا ټوپه کې خده نه به چاله وړي خده خو صرف د خواهش تابعدار دی د خواهش تابعدار دی. دارنګي نوجوانانو دنیا له ترجیح ورکړی دا په آخرت باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل الا ان الدنيا فانيه وان الاخره باقيه. واوري دنیا ختمی دن کی دا آخرت پاتے دے. فآسروا ما يبقى على ما يفنى فآسروا ما يبقى على ما يفنى. چې کم چې د ختمیږي نو هغه پریږي دی او چې کم پاتې دی نو هغه لا تیارې وکړي. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل ارتحلت الدنيا مقبل مدبرا وارتحلت الاخره مقبلا. دنیا او آخرت دواړه منډي وي دواړه سوې خو دنیا زمنګ نه منډي وي او آخرت مونږ ترا منډي وي. دنیا لری کیږي او آخرت څه کیږي نږدې کیږي. دنیا روانه ده آخرت را روان دي.
نبی علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل لكل واحد منكم منها بنون دا هر یو تن ستاسو نه دی دنیا پدې کې چې کمندنو بچی دي سوق دنیا والدی او سوق دو آخرت والدی فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا آخرت والا شي دنیا والا مو جوړيږي د دنیا شومنت د دنیا د بنگلو د وجي منګ د آخرت بنگلي هېر کړی د دنیا د جنکو د وجي منګ د آخرت هوري هېر کړی د دنیا د لذتونو د وجي منګ د آخرت لذتونه هېر کړل دنیا او آخرت مقابلو په دنیا کې منګ آخرت لراغلیو دنیا له ترجیح ورکړه آخرت پرې خود نوجوانان درز دی وګوري عوام رونه درز دی وګوري چې د دې سور وخت هغه په فلمونو په ټیک ټاکو په جناکو په پټوانو په لیدلو پاغي باندې چې کمندونو ځای کیږي ګناه شو آخرت تباہ شو اخلاق تباہ شو پیسې تباہ شوي او وخت تباہ شو او الله هم ناراضه شو او په سالم ارس کې زمنګ سره نیمه غنټه د الله د کتاب د پاره نشته زدا کول خو پرېږي دا ځان پوهه کول خو پرېږي دا نن د مسلمانانو نه هغه لفظي تلاوت چې به کو هغه هم پاتې شو د شپې فیسبوک کې کوي او د شپې چې کمندنو ټیک ټاک کې کوي فلمونه ګوري سحر اودوي تلاوت پاتې کيو د پلار نه یریږي په زور سار مزل را پاسي نامون سپودو کې کوي یو سلام جمعات کې جارباسي او بل بیا په بستر کې جارباسي هغه ودو پروتي دا په منګ باندې خواهش غالب دی خواهش صرف د دې سترګې د خوشالولو لپاره چې دا سترګه له کلی سيزونه سکی وي نور هغه زړه زخمی کوي ایمان زخمی کوي هر ګناه په ایمان چوټ ته هر ګناه د ایمان زخم نه اذا اذنب العبد نکتت فی قلبه نکتة سوداء چې بنده ګناو کی پسړه زخم راغی که توبه باندې ولا علاج کو نوخه ګینې دې زخم ډیریږي او کینسر شي زړه تور کی بیا په کسایی ګینه شي بیا ته قران وایا پروا نشته دا حدیث د پیغمبر وایا پروا نشته دا من کې لوی مصیبت ته بیان من کله الله توفیق را کی وورو یا د جمعې پر از استاد لګوګت کی چې چرته جمعې یې کنه به ځای جمعې خېنی او کنه چې په چا واجب یې غیته نه تختی خدا باندو والا وای چې لکه په مونږ په ځان په زور واجب کړي خدای بندګانو چې خدای در باندې نه کړي قدم از خپل زماس په خین موس کوو دکېګا ځان له کار کتل زور په ځان باندې چې کمنو واجب کړي کله د یو ځای نه پوي پاتوي راړم کله بل ځای نه سپتویم ني بیا غځای کیو دا غځای کیو هغه غځای کیو دا غځای کی پلان کی چې کی دا دلیل پلان کې چې کی دا څه دی بهرحال که خامخا د خلکو وړو کی جمعات وړو کی کلی کی دراجمه کېدل شوقي نو راجمه کیږي دي کنه قاری صاحب دی وته سکی بیان کی خطبه دی نه وي د ماسپخین مزد په جمع کوي زما خبره خو بدني صحیح خبره ده کنه راجمه کیږي بوم د واز او د نصیحت سبب کیږي خبره بوم کیږي ځکه چې اس خو موږ نه راجمه کیږو خدا سي او باني یا جمعه ته یا د قبر په غاړه شو جمع شو مولا هر اعلان دي کی چې راشه د خدمه منتري دی وی استاد چې شروع کی خلاصي نه استاد غریب نه ډاکته هغه له ځای ورکا چې ته بل ټیم راجمه کیږي د قبر په غاړه وتا وختي پاره غي بیا او بیا دا نه و چې دې زه به وخت ټک ټک کولکه
بیا به پکې ته دا نه وي بیا به زر پارېږي خدا غړ ډکې وي چې دی به زه کم ځای لاندې کومه نو د قبر غاړې ته دې را لاندې کی جوړ خپله خبره درته خلاصه کی بهرحال واورو خو الله دې موږ معاف کی دا زموږ کمزوري ده موږ قرآن هم واورو کله روجه کې رمضان کې 10 سپارې سپو واورو خو زمونږ په عمل کې 1% تبدیلی نه راځي دا موږ مهنت نه کړی لکه پرس که د مونځ خبره وشوه نو که یو سړی مجمع کې ناست دی او د مونځ ترغیب بیان شو نو هغه چې کمدنو داسې او خفه شي او د سترګو نه پکې اوښکې هم سکي اوساسي چې اوس ډېر کمزوری ما او داسې چلې استاد ډېرې ښکلې خبرې وکړې لکه چې د الله رب العزت یو نیرو په هغې کې د ساس کوسو کامیو او دا ته وایي چې زه پکې د ساس کې در کومه دغه دا واله ستا د دې ساس کې هېڅ فایده نشته دی په دې دوکه دی چې زما زړه نرم او زما د زړه نه اوښکې څه شوې لاړې هغه زړه نرم دی چې هغه ډایرکټ چې کمدنو خپل عمل کې بدلون راوستو صرف چې کمدنو بس یو څو خبرې وکړه یاره وی استاد چې کومې خبرې وکړه قرآن مې دې ووایي که نه حد یې وکړو د دې ځای نه پله لاړه حد یې وکړو او عمل صفر ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا اوریدل هم ډیر کړیو لیدل هم ډیر کړیو الله اوس مونږ واپس کړ چې عمل وکړو بیا ما واپس کېدل نشته واپس کېدل نشته لږ غونډه کې په ځان کې بیان سره بدلون راوستل پکار دي چې د کوم د بیان نرستو 1% عمل کو یو زره غونډه کې سړی سره احساس هم شو پیدا شو چې دا زه په کوم طرف ته روان یم او کور ته لاړو په دې بیان لږ سوچ وکړو د دې بیان فایده وشوه ګینینو بس راغلو او د صحبت او د اوریدو چې کم ثواب او د هغې نه محرومه کیږي خو چې بیان سره کېده نو هغه ته میلاو نشوه منګه بس یو څو رسمي خبرې وي هغې ته وایو پیغمبر په صدوق کو صلی الله علیه وسلم الله په صدوق کو جل جلاله او بس یو غلط منځو کا منځ خو مې ولا وکړو دا هم نه وایي چې مونځ مې ځان له څه وکړو خدای پاک له مې څه وکړو مونځ وکړو مونږ هسې مونځ کې هم وایو خاص تا لره وایي دا مونږ ګوره تا له کوو ځان له زمونږ څه حاجت نشته مونږ محتاج یو تانوی رحم الله یو ځای کې ذکر کوي وی زنهار مباش ازا قومه که میں فریبد زنهار مباش ازا قومه که میں فریبد نبی را بدرود خدا را بسجوده وی خبردار د داسې خلکو نه مه جوړېږه چې الله له دوکي ورکوي په یو څو سجدو باندې او پیغمبر له دوکي ورکوي په تش درود شریف باندې په موږ د الله حقونه دي په موږ د پیغمبر حقونه دي هغه حقونه ادا کول غواړي نو موږ د بیان نه رستو فایده نوي ولی نوي اتباع د خواهش صرف او صرف الحمدلله دا وطن د مسلمانانو دی په چا باندې چا ټوپک غره چې موږ باندې کوي وایزا او خپکیږو باندې خو زمونږ په دې کلو کې منځګزار زیات دي کې بېنمازه زیات دي ستاسو خدا غرونو علاقې دي خو زه به د خپل خبره کومه نو زه به د خپل هغه کوم خیر دی څه نه چې تاسو خپه شئ موږ سره خو بېنمازه زیات دي یو کور دی په یو کور کې چې 10 افرادی نارینه او زنانه نو 10 په 10 مزګزار ني پای کې بېنمازه خامخای ولې موږ ته د موز فضیلت نه بیانېږي د موز مقام موږ هر چاته پته را د دې ګناه چې جنکو ته قتل ګناه دی د جنکو تصویرانو ته قتل څه شی دی ګناه دی فلمونه قتل حرام دي الکان و تپراتی قاریان و تسی پراتی مولان و تسی پراتی
هغه چې کمندنو ګوري لګیاوي دا څه شه په د چا ټوپه کې خره چې شابه دا به ګوري چا په لوړې خره او نفس په لوړې خره په د نفس سور دے سور د نفس کټه دے کټه چې ته کافر نس کټه خو له گزاره کوي سانډره داغي سره د مقابله نشي کوله من وګورو منګ او تاسو زمنګ نه چې معاشره کې کم ګناه کیږي داغي ویخ اتباع الهوا ده منګ ایس مجبوری الحمدلله د مسلمانانو وطن دی چې من وایو په کور کې دا شیخ پکیدو چې دا کار بنیږي نه زه ډوډۍ نه خورم خدای شته کې دا کار وشي کیږي یو خادي دا او پاغي کې سوکرواج کوي او دا شیخ پکی خدا چې دې خادای کې کدا رواج کیږي زو په دې خادای کې نه د کور مشروي په کور کې یو کشروي چې دا بني زو پکې نیم خلک کوئی مونږ تخپل کشران خواږي دي مونږ تخپل مشران خواږي نه کو دارسه سو وجدا خواهش اتباع د خواهش دا په مونږ باندې غالب ده زمون غیر هغه زمون نفس ته نفس دا زمون غیر دی چې د غیر الله نه بایکاټ کوي غیر الله د سړنه لري کوي نو اول د خپل سړنه نفسانی خواهشات ختم کړه نفسانی خواهشات ختم کړه وګوره چې د الله حکم دا چې کمندنو په ما باندې زورور شو اول باس او شو خبره اقبال وی انا مسلمان شو انا شو مسلمان شو بل چې انا مسلمان شنو شو ابراهیم ته وی اسلم څه ته وی را حواله کزان سکا صحیح شو ابراهیم ته وی اسلم تو دا نه وی چې دا خلق من الله مسلمانان کوم بدله اول وی ځان سکوم ما ځان سکو وی وجهت وجهیا ما خپل ځان درواړو نبی علیہ السلام وی ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين زد چايما نا الله یعنی زچ زما بدن زما مال دا اولنې پونه ده د نفس اماره لکم وایا چې لا اعبد ما تعبدون چې تاسو غواړئ زبې نه در کوم ته د الله حکم خلاف غواړئ زبې نه در کوم ته د الله رب العزت دشمنی غواړي زه چې کمنو داغه ته تیار نه دا خپل نفس ته چې څوک نوی بیدار نو کاغه ارچا ته بیداری نو هغه کمزور دی دا اولنای کار دی اولنې سیز چې دا الله دی اول د ځان نه شروع کا ستا نفس تا ته حکمونه کوي شیطان درته کوي ته داغي خلاف نه کوي داغي خلاف وکا بیا ما عمل لار شاه معاشره لار شاه دا چې کمندنو د دین اسلام لوی بنیادی تیګوا چې د غیر نه بایکاټ د اغیارو د طرز زندګۍ نه بایکاټ یورپ چې کمندنو غواړي چې زمنګ په زندګۍ کې خواهشات راولي او زمنګ دا معاشره چې دا نو پدې کې د خواهش بندگی شروع شي اچھا د انبیای کرامو مهنتو اچھا د انبیای کرامو مهنتو چې خلق ټول د چاشي د الله شي عبادت د الله شي حکومت د چاشي د الله شي د نبی مهنت ته امر الله تعبدوا الا اياه ان الحكم الا لله دا نبی سره خدمت دا پیغمبري خدمت ته چې بدن کې بد چا احکاماتي دا الله معاشره کې بد چا احکاماتي دا الله په ملک کې بد چا قوانيني دا الله دا چې کمندنو پیغمبري او د نبوت ذمہ داری وا نبوت داو دجال شیطان دجالی مهنت هغه دا دی چې په هر میدان کې د خواهش بندگی وي د چا بندگی وي خواهش
افرأيت من اتخذ الهه هواه افرأيت من اتخذ الهه هواه ای فکر دې نه کړی هغه کس ته چې هغه د خپل خواهش نه خدای جوړ کړی دی د خواهش نه خدای جوړ کړی دی یعنی چې څنګه خلق د خدای خبره مني نو دک شاندې د چا مني د خواهش مني د انسان دو قسمه زندگی ده یو زندگی ده یو زندگی ده انفرادی خوري که جایز خوري او که ناجایز خوري که جایز غوندي که ناجایز غوندي که څنګه طریقې سره خبره کوي ودی کی سلی دل غواړي ودی لیدلی دی بس داوي چې زما چې کمندنو خپل کار دی خپل بدن او خپل خوخه د پارس کی سترګو کیم ځان آزاد غني غوګونو کیم ځان څه غني آزاد گنی وی جسم اپنی مرضی اپنی سترګې خپل غوګونه خپل خواهش دیتا اتباع الهوا وي په د شریکی په ژوند کې د خپل خواهش په بل حاکم کولای نشي کداس یو قوت وی او داس یو فرعونیت وی دته سوې فرعونیت وی دیتا فرعونیت وی خداغی د پاره شیاطین او دجالانو لار راوی استلا چیر د اکثر وبمنو د چا وبمنو اکثر وبمنو د ډیر وبمنو نو قران کریم نه دا معلومه ده چې اکثر خلک چې دین او هغه د خواهشاتو سکی تابعدار اکثر د خواهشاتو تابعدار دي قران کریم نه معلومه ده چې اکثر چې دي نو هغه لا یعقل لی اکثر د آخرت نسدي غافل لی اکثر بی ایمان دي قران کریم کې آیاتونه دي صفا قران کریم ویل دي وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون ایمان نراړي زیات د دینه په الله سره د ایمان مشرکان دي سره د ایمان هندوان دي سره د الله د منلو سدي هندوان الله منی او هندو دي زکه په اجتماعي زندګۍ کې هغه د الله نه مني پښتو وامه پښتو دا سره یو الله منلی او بل د الله منلی ونه شوي یو سدي الله منل چې الله شته او بل دي د چا منل د الله منل نو ډیر خلک الله وی داسې دي چې الله منی خدا الله صحیح ده کنه اول الله منا او بیا الله منا نو بیا په الله منا صحیح شو اول الله منا بیا الله منا نو بیا په الله منا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اول الله منا بیا ورپسې د چاو منه د الله ورپسې ته لاس اوچت که چې قبلې کنه قبلې بیا قبلې کنه نو دا ډیر خلک قران کریم داوي چې وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون ډیر خلک الله منی خدا الله نه منی قانون کې وسره صدر جوړي عبادت کې وسره صدر جوړي دوا کې وسره ایصدار جوړي الله منی خدا الله نه منی قران وی ولكن اکثر الناس لا يعقلون لا يعلمون اکثر الناس نه پويږي عقل نه لري الک چې دی قليل من عبادي الشكور لک چې دی نو هغه تابعدار دي وقليل هم هغه سدي لګ دي نو دا غیر لپاره شیطان هربر او استلا دجال هربر او استلا چې د اکثریت معنی د چا معنی د اکثریت نو اکثر چې وو نو هغه اتباع د چا کوله د خواهشاتو نو د ډیرو معنی مثال وامه مثال
پاکستان سو کالو شو ها اتیا شو لکه صحیح ده کنه اتیا شو دوره خوشو منګه چې کمندونو په 75 سال کې منګه یو لوټ ایجاد کو 75 خبره باندې پويږي د دې پاکستان نه مشران پارټای په پاکستان کې شته د پاکستان نسدي مشرانی بیا د بي ما ز یو سیاسي پارټای سره نه ما بلکې زمونږ جماعت اشاعت التوحید والسنت سیاسي جماعت د دې سیاسي جماعت نه دا اوسنه چې کوم سیاست دې سره تعلق نشته لیکلي دي کنه ناظم صاحب صحیح ده کنه دا خبره ده نشته دا زمونږ یوې پارټای سره تعلق نشته خلکا تاریخي خبره ده چې دو پارټای د پاکستان نه مشران دي او دواړه مذهبي جماعتونه دي دواړه په دې ملک کې د خپل وس مطابق کوشش کوي چې موږ شریعت راوستي خدای دې کامیاب کی لگا صحیح ده کنه خود پاکستان نه مشران دي صحیح ده کنه جی یو آی او جی آی صحیح ده کنه دا دواړه پاکستان نه مشران دي او مهنت کوي صحیح ده تر اوسه پورې د دې وزیر اعظم راغی دویمه خبره کوم پی د پاکستان نه شل کاله کشره ده پی د پاکستان نه شل کاله کشره ده او مسلم لیگ نون دا د پاکستان نه تقریبا 30 ساله کشره ده مسلم لیگ نه یادو مسلم لیگ نون صحیح ده او پی ټی آی سلويخ کاله د پاکستان نه صدا کشره ده د دې ټول وزیر اعظم راغله ده کنه راغله ها راغله ده ولی اکثر خلک اتباع د چا کوي د خواهش کوي نو دا نور وای موږ شریعت راولو نو شریعت د خواهش خلاف دی شریعت د خواهش سره دی خلاف دی نو شریعت د خواهش خلافو نو په خواهشاتو شریعت نشی راتلی په خواهشاتو شریعت قران صفاوی لیدي کلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم بما لا تهوى وانفسهم د پیغمبر میشن د خواهش خلافو د پیغمبر میشن د خواهش سو نو اتباع الهوا هغه چې کمندونو د خلکو مزاج کې و نو د جالي فرقو ویل وی بس منګ به د ډیرو سکو منو نو دا د ډیرو منل دا مسل کې د چا منلو د خواهش خو نو می ولا کې خود د چا منل د ډیرو منل او قران کریم وی ان توتی اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله کده ډیرو معنی نو د لارې نه بدی سکی واړ د لارې نه بدی واړی ان توتی اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله فضیل ابن عیاض وی لا تستوحش یریگا ما بقلت السالکین په حق لار چې لګ روان دي نو ما یریگا اولا تغتر بکثرت الهالکین ډیر ډوبېږي او ډیر تباہ کیږي نو دوکا کېږه ما چې ګینیاره دا ډیر خدي او دا لګ پرې دوا نه قران کریم ویل اکثریت دا چې کمندونو دلیل نه دی اکثریت پر خطا کی د اتباع الهوا تا او فرعونیت تا یو نوې شکل واچو فرعونیت ته یو نوې شکل واچو د فرعونیت مطلب هم داو چې حاکم مخلوق دی الله حاکم نه دی او د اکثریت مطلب هم داو چې الله رب العزت حکومت نه حکومت د خواهش خو فرعونیت کې د یو تن خواهشو هغه زورو نو هغه حاکم کو او په اکثریت کې د اکثر خلکو خواهشات دي او هغه حاکمان دي د اکثریت خواهشات دي اقبال ویلو ویسراز کو ایک مرد فرنگی نے کیا پاش ہر چند کی دانا ایسے کولا نہیں کرتے
जमहूरियत एक तर्जी हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते तोला नहीं करते विदाद फिरंगियानो निजामो چې د ډیرو معنی او خيار چې کمندنو دا منظریه نه پیش کړي جمهوریت کې خلق شماري تلیه نه شماري صرف تلیه او بل ځای بگوریز از طرز جمهوری غلام پختکار شو بگوریز از طرز جمهوری غلام پختکار شو که 200 خر از 200 خر مغز انسان شریعت پریدا ځکه د 200 خرونه یو سړی نه جوړیږي یو سړی تنه نه جوړیږي عالمان ذکر کوي الدیمقراطیت صنم هذا العصر جمهوریت د دې دور بوته د دې دور څه بوته مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ آپ کے مسائل کی ذکر کی وی جمہوریت اس دور کا صنم اکبر ہے جمہوریت دی دور بوتے پا اجتماعی زندگی کی شریعت ترکاوٹ جمہوریت تے او پا انفرادی زندگی کی شریعت ترکاوٹ اگا اتباع خواہشاتو دا پا انفرادی زندگی کی منگوایو زمنگ دا نفس کلمه دا لا اله الا انا پونشوی ارسل ځان ته خدای وای خپل اډر منی کنه خپل اډر سکی مانی نو پسان باندې تور راکاګه یعنی خپل خواهش ختم کا ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله خپل خواهش د الله د پاره قربان کا او په اجتماعي زندګۍ کې د الله تعالی حکم ترکاوت هغه اتباع د اکثریت ته چې موږ به د وجه منو موږ به د اکثریت منو د دې وجه نه 15 یا کال وشو چې زمونږ وطن کې وای د ډیرو به منو نو شریعت نه محرومه ده کویلیو چې د دلیل به منو او دا ملک سل آزاد شوه ده صرف پدې باندې باس کړو نو پړومبای رز براغلو پړومبای رز به شریعت راغلو ځکه موږ له الله ملک اسلام لرا کړی دی موږ له انګريز نظام لنه لرا کړی دا ملک الله تعالی دا چې کمندنو د قران او سنت لرا کړی دی الاقباء دغه چې قاضي اعظم د پاکستان جوړون کړي بانی و تو اس دس ٹکے دے بانی ہے پاکستان بانی جناسب د جناسب خطبات قائد وګورا خطبات قائد هغه موږ له یو داسې مملکت پکار دی چې پاغي کې موږ په اسلام کې په عمل کولو او د اسلامی قوانینو په نافذ کولو کې خود مختار یو او دا موږ دنیا ته ماډل کو دنیا ته سکو ماډل کو 75 سال نه نابالغ دی معشوم په 15 سال کې بالغ کیږي او زمونږ پاکستان په 75 کې بالغ نشو بالوی دا دلا سدي نابالغ دی جزلا اسنه چې معشومواله کې خدای مکمل نشي جدا او کنه سوچ وکړ دل غونتا نو په اجتماعي زندګۍ کې هغه د اکثریت وا نو د اجتماعي زندګۍ کلمه ده لا اله الا الاکثریه او د انفرادي زندګۍ کلمه ده لا اله الا انا من په انفرادي زندګۍ کې وایو ځان لالکه ما باندې د چانه چلیږي په اجتماعي زندګۍ کې وایو موږ د ډیرو منو د الله هم کلام منل د الله هم کلام منل قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون دا بوتان ختم کا نفس بوت دا سکا ختم کا صنم کا دائے جہار مرد حق خلیل یہ نکتہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے دا دنیا عیسائیانو انگریزیانو مسلمانانو تا دا
یو د خواهشاتو بوت را لړکو مسلمانان په خواهشاتو وخت کړل او دویم ورته د اکثریت بوت را لړکو بوتان عصر حاضر کی بنے ہیں مدرسے میں نہ دائی کافرانہ نہ تراش آزارانہ اقبال وی دی نوی تعلیم ناشنا ناشنا بوتان راوڑل یو بوتی د خواهش راوڑو او بل بوتی د اکثریت راوڑو بوتان عصر حاضر کی بنے ہیں مدرسے میں دا نوی تعلیم نوی بوتان راوڑل خپلا مانا خپلا کوا او دا اکثریت مانا او دا اکثریت کوا بوتان عصر حاضر کی بنے ہیں مدرسے میں نہ ادائی کافرانہ نہ تراش آزارانہ دی بندگی کون کی تا مصیبت تے سو کافر نہ ہوئی دی بت تراش کون کی تا سو کازر نہ ہوئی دی تا سو کازر نہ ہوئی تعلیم یافتہ ہوتا ہوئی ایجوکیٹڈ ہوتا ہوئی ترقی یافتہ نظام ہوتا ہوئی ترقی یافتہ نظام ہوتا ہوئی قل یا ایوہ الکافرون دا لرکا چی سودی بوتان ندی نڑولی نبی علیہ السلام لا الہ الا اللہ نبی علیہ السلام لات منات نڑولی دی کہ ندی نڑولی او نبی علیہ السلام پیشن گوئی ورکڑی وا چی قیصر او کسرا بختمی گی اذا حلک کسرا فلا کسرا بعدہو و اذا حلک قیصر فلا قیصر بعد حریت نظام دے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد حریت کاملہ چی دے پہ اسلام کی دے اسلام کی نہ ملا ازم شتا ملا ازم دی تویل کیگی چی ڈنڈا دا مولا دا که خوی که بدوی منگ با دا مولا منو صحیح دا مولا ازم پا اسلام کی خان ازم او ملک ازم نشتے چی خان کاکا ملک کاکا سوی نو آغا بسکو منو دا خان کاکا دا ملک کاکا مانلو نشتے پہ اسلام کی چی دے ماسون یزم نشتا چی زما خواہش سوئی زبا غسکم مانم پہ اسلام کی سوشلیزم نشتا چی پبلک سوشل خلق سوئی زبا غمانم نا اسلام چی دے اسلامائیزیشن اگا دے اللہ تزان حوالا کول نا دا خان کاکا نو کرشتا نا دا مولا کاکا نو کرشتا نا دا پیر کاکا غلامیشتا نا لیڈر شپشتا چی دا لیڈر غلامی دا او لیڈر چی سوئی نو زبا غمانم نا لیڈر شپشتا اتخذو احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ اتوانا سادتنا وکبراءنا فاضلون السبیل اتوانا سادتنا وکبراءنا منگ اللہ دخپلو بزرگانو منل او اللہ منگ دخپلو لیڈرانو منل نو منگے غلط کرو اسلام کی داشے نشترے اللہ مطلب دا دے چی دا ٹول ایزمونا ٹول دستورونا پریگی دا زکر اقبال ویلیو اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رام نبی علیہ السلام سڑی تو ہوئی وی لا الہ الا اللہ زدی توام اغو توی دا خبر دا ملکانانو خانانو سشی بدشی دا خبر دا سردارانو دا لیڈرانو سشی بدشی دا خبر دا بادشاہانو سشی بدشی او بلو توی حازا امرن ازن تو حاربو کل عرب والا جم عربیان و جمیان بری سشی دشمنان شی زکدا پر طول باندی چوٹو قرآن کریم آخر کی دا طول قرآن خلاصہ راوڑا قل یا ایو الکافرون لا عابد ما تعبدون نہ عبادت کم نہ عبودیت کما دور ازر خدای بندگان اللہ خلق عبادت ہو خدای تعظیم دا بس صرف دا چاہی دا اللہ غلامی بس بجز خدا کی کسی کی حضور میں اپنا جبین نیاز جھکا نہ جائے گا صرف اور صرف غلامی بد چاوی محمد کی
غلامی ہے سنت آزاد ہونے کی خدا کے دامن رحمت میں آباد ہونے کی بچی دین دی راواغست نو آزاد شوی خان د دین دی راواغست آزاد شوی قرآن دی پریخود توحید دی پریخود نو دا ہزار حاسیزونو بسی غلامی دا ہزار حاسیزونو با غلامی چی د بوتان دی لرکڑل اوس وایا قل هو الله احد دا عجیبه خبره ده عجیبه خبره ده چې د بت بندگی کوي او چې کم دنو د الله بندگی کوي دا دواړه جمع کېدلې د جمهوریت بندگی او د جمهوریت چلاول باطل نظام کې شرکت باطل نظام کې شرکت دا د باطل د غلبي اعلان کولی او د خپل شکست اعلان دی چې یو سړی باطل کې شرکت وکړو نو دا د اعلان وکړو چې زه مغلوب شم ما بایلا سر په کرخه کې خود او خپل شکست تسلیم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باطل سره یو ځای شوی نه دی بلکې باطل لري کړی دی ګینه هغه ته پیشکشونه راغلیو خو دا باطل رکن شوی نه دی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکهم النار ظالم ته اعلان مکوا باطل ته اعلان مکوا فاصدع بما تؤمر حق او باطل جدا جدا کا چې دا یو بل سره یو ځای نشي نو اگر چې بوته جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم آزا لا الہ الا اللہ بلا پاٹو بلا لیڈران بوتان پترخ کی نیولی دی دا دی وجنا اعلان دا لا الہ الا اللہ پکار دے کوئی چیرا حالات سازگار ندی دی کلمیتا وی نغمہ فصلو گلو لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزان لا الہ الا اللہ دا دا حالاتو کلمہ ندا دا دا موسمونو کلمہ ندا پار حالت کی ردی اعلان پکار دے دا بوتان چی لرکڑی یو دی دا انا بوت ختم کو چا بوت دویم دی چی کم دنو دا اکثریت بوت سکو ختم کو دا استوایا چی قل هو اللہ احد نو اس پا مزا کئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی قل اس اعلانو کا رد شرک نہ رستو تیغلا بغیر حق بران بعد از لاب بین کی چیمان تیغ دلا تورا دلا چی دا دا پا غیر باندی اوچالوا دا اللہ پا دشمن دا اللہ پا مقابل اوچالوا نو چی دا تورا دی استعمال کرا نو اگورا چی سپاتی شو بعد اللہ مان دا الا اللہ مان پس دا لانا پاتی سوک شو الا اللہ اس چی کم دنو اللہ وایا نو دا ویل بدل خوندر کئی او ستا زندگی بدا چاشی دا اللہ شی نو قل دا اعلان کوا چی دیر لویا کلمہ دا لویا خبر را روانا دا ہوا شان دا دے شان سی خو پتن لگی خو مطلب دا دے چی لگستر کی کلاو کا ورپسی دیر لویا خبر را روانا دا لویا دا شان خبر صدا را روانا دا ټول پیغمبران دیل راغلیو ټول کائنات دیل جوړ شوه دي ټول انسانان دیل پیدا دي پیریان دیل پیدا دي نوح علیہ السلام نه نیم سو کال تکلیفات دیل برداشت کړی دي ابراهیم ورته دیل دانګلی دي یوسف جیل ته دیل تل دي د فرعون او د موسی معرکه د دې لپاره ده عیسی واجب القتل د شوټ اډر په شوه دي هغه د دې مسلې د وجه نشوي دي سمیه د دې وجه نه شهید شو بلال د دې وجه نه په شګو پروت دی حباب د دې وجه نه پانګارونو باندې سده
پروت ته یاسر د دی وجه شو شهید شو زنیره د دی وجه نه شهید شو حارث د دی وجه نه شو شهید شو د نبی علیہ السلام لور مبارک له د دی وجه طلاق سکړې شو ورکړې شو نبی علیہ السلام د کلی نه د دی وجه ویستل شو نبی علیہ الصلات والسلام سره مبارک زخمی شو د دی د وجه نه غاخونه مبارک شهیدان شو د دی وجه نه د نبی علیہ السلام مړای ته پانسی واچي دا د دې مسلې د وجه نه د صحابه کرامو قربانای ورکړي د دی وجه نه ائمه او تابعین او متبوعین ټول قربانای ورکړي د دی وجه نه ځوانانو د اور نه غیږي ډکې کړي د دې د وجه نه هو الله دا څه وړه خبره ده وړه خبره ده هو شان قیمتي خبره ده سترګې کولاو کو وړه خبره نه ده الله احد الله یک یو دی چې کوم محتاجي نو هغه چې کوم دنو شرکت کوي پونه شوي محتاجي نو څه کوي شرکت کوي شرکت دلیل د احتیاج دی شرکت دلیل د احتیاج دی یو پارٹی بل پارٹی تسوی محتاج وي نو پی ڈی ایم جوړ کی صحیح ده کنه څه جوړ کی پی ڈی ایم نو شرکتی یو د چې کمونو بل ته محتاج دی نو چې محتاج دی نو په باطل کې شرکت سکی او کی باطل کې سو کی شرکت کی الله الصمد المستغنی عن كل احد المحتاج الیه كل احد ابو هريره رضی الله تعالی عنہ معنا کړی دا المستغنی عن كل احد د ارچانه په پروا اچاته اسجت نشته او المحتاج الیه كل احد طول هغه تسدی محتاج طول هغه ته محتاج دي دا الله اچاته حاجت نشته او طول خلق چاته محتاج دي الله تعالی ته محتاج دي طول خلق الله رب العزت ته محتاج دي الله الصمد د دلیل احدیت شو صمدیت دلیل احدیت الله یو ذکر چې اچاته اسجت نشته دي او اچاته اسجت نشته زیات حاجت د پلار بچی ترازی د بچی پلار ترازی د ملګری ترازی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا نه څوک زیول دي نه چا زیول دي نه څوک زیول دي بچی نشتا ولم یولد نه چا زیول دي پلار نشتا ولم یکن له کفوا احد برابر یمو څوک نشتا برابر یم څوک نشتا دی صورت کې د مسلمانانو ته د اجتماعي زندګۍ چل خې د دې صورت نه وځدا کا یو مسلمانان د وحدت پیدا کی پارٹی بازی دی پری دی پارٹی بازی دی سکی پری پارٹی بازی دی پری کی دی مسلمانان د ټول وحدت کی الله احد د دې احد نه د وحدانیت او د وحدت چل زده کی ټول د الله په توحید شي یو شي دویم الله الصمد مسلمانان دي د صمدیت چل زده کی د الله الصمد نه مسلمان دي خیر ته جولای نه نیوي چې مونږ له لګي قرضې را کوي کنه مونږ له لګانم را کوي کنه شرمېږم نه مسلمان به صمدیت د الله تعالی د صفت مظهر د مسلمانانو خلافت ته اغه به د کافر ته حاجت نوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کافر وي موږ لا نستعين بمشرک موږ د کافر نه مدد نه غواړو ان لا نستعين بمشرک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخبر او لګلا واپس کړه وی خذل